الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. صدق الله العظيم. قرآن کریم کی هم الله جل شانه د دعا فضیلت بیان کړی دی. احادیث مبارکه کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دعا د عبادت مغز دی. چې کله انسان هغه ته څه مشکل راپېښ شي نو دی الله تعالی سوچت کی او دعاګانې شروع کی: الله زما دا دعا قبول کړه، الله زما دا دعا قبول کړه، زما دا دعا قبول کړه. نو انسان دا محتاج دی، په هر حالت کې دی الله تعالی ته محتاج دی او دی بنا امیدی هم نه کوي. که صحابي دی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې تاسو خپل ځان هلاکت ته مه ورځوئ، په خپل باندې خپل ځانونه هلاکت ته مه ورځوئ. چې تاسو دعاګانې کوئ او ستاسو دعا الله تعالی په دنیا کې قبوله نه کړله نو ستاسو دا دعا به الله جل شانه دا به آخرت ته رسو کوي، یعنی تاسو له به د دې هلته کې ثمره درکوي، الله تعالی به بدله هلته کې درکوي تاسو له. او بیا موږ د قرآن کریم آیات ولوستلو: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته څه خلک رالل د الله رسوله دا الله لرې دی او که دا نږدې دی. نو ای پیغمبر علیه السلام ته راته ووایه که دا الله جل شانه لرې چې موږ ته په چغه باندې دعاګانې وویل چې ای الله زما دا دعا قبوله کړې، زما دا وکړه او زما دا، او که نږدې چې موږ ته په چغه باندې وغواړو چې الله داسې وکړه داسې وکړه. نو الله جل شانه خپله باندې وفرمایل چې زه څه یم ډېره نږدې یم، خو چې کله بني آدم غواړي نو دی به عاجزي خپل اختیاري عاجزي به کوي په دعا کې. چې کوم بنده کې عاجزي وي الله جل شانه هغه دعا نه رد کېږي او خامخا قبلوي. ذکر وفرمایل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. څوک چې غواړي زمانه نو زه الله جل شانه فرمایي زه د هغه دعاګانې قبلومه. کله چې زما بندګان د ستا نه زما په باره کې تپوس وکړي نو ته ورته ووایه چې زه څه یم، زه ډېر نږدې یم. او څوک چې زما نه سوال کوي نو دغه سوال هغه زه رد کوم نو هغه زه خامخا قبلومه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله جل شانه ته د دعا نه بغیر بل هیڅ یو څیز داسې زیات عزتمن او داسې عزیز نه دی لکه څنګه چې دعا د انسان لاسونه اوچت کړي او دعا کوي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل دعا چې ده دا د مؤمن دپاره وسله ده او دا د دین یو ستن ده او د اسمان او د ځمکې رڼا ده. دعا دا د ځمکې او د اسمان رڼا ده او د دین ستن ده. نو چې کله هم انسان باندې تکلیف راشي نو دی الله ته صرف سجود شي او الله تعالی ته لاسونه اوچت کړي دعاګانې غواړي الله یې دعا قبوله کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله یو بنده دا دعا کوي نو د دعا چې ده د الله جل شانه دا رد کوي نه، یا خو په دنیا کې دته د هغې صله میلاو شي، دعا اجر بوله الله تعالی ورکړي په دنیا کې، او یا آخرت طرف ته رستو کړي، د آخرت یو ذخیره وله الله تعالی وګرځوي. نو د ایماندار سړی هغه به د قیامت په ورځ باندې ووایي چې کاش زما یوه دعا هم نه وي قبوله شوې په دنیا کې، ټولې دعاګانې مې الله جل شانه آخرت ته رستو کړې وې. نو دی به ډېر زیات افسوس کوي چې کاش چې یو دعا مې هم دنیا کې نه وي قبوله شوې خو چې نن ما له هغه په کار راغلی وي. او نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې مسلمان چې کله خپل د مسلمان ورور دپاره غیبانه دعاګانې غواړي چې یو ملګری بهر ملک کې دی او دی دلته راشد کې الله د هغه ټول ضرورت پوره کړه، الله هغه ته اساني راوله، په دین کې استقامت ورته ور نصیب کړه. چې کله یو غیب دپاره غیب دعا کوي نو الله جل شانه د اولیاء مقبول دعاګانو د هغې برابر الله جل شانه دته ثواب ورکړي. الله تعالی یو فرشته چې د هغه راولېږي، یو فرشته الله جل شانه رالیږي چې هغه بنده دعا کوي نو دغه فرشته پې امین وایي.
نو چې کله یو بنده دعا کوي او فرشته په امین وایي ضرور به الله جل شانه دا دعا دا مخامخا قبلېږي د هغه بنده په حق کې به هم قبلېږي چې چا دپاره کوي او د ده په حق کې به هم داسې دعاګانې قبلېږي. ځکه د موسی علیه السلام زمانه ده یو سړي دعاګانې به کولې د ځان د صرف لاس به اوچت کړل د ځان دپاره به دعا کوله خو هغه دعا به نه قبلېدله بار بار به دعاګانې کولې خو دا دعا به قبلېدله نه جړاګانې او فریادونه به یې کول خو نه به قبلېدله. نو الله موسی علیه السلام الله جل شانه ورته تپوس کوي الله ای رب دې بنده دعا خو قبول کړه دی خو ډېر زیات فریاد کوي الله جل شانه ورته وفرمایل ای موسی دغه بنده دعاګانې کوي خو دی بخیل او د بخیل سړي دعا نه قبلوي دی صرف ځان دپاره دعا کوي د بل چا دپاره دعاګانې دی نه کوي. چې کله موسی علیه السلام راغی او دغه بنده ته وویل چې بنده دعا کوي نو د نور خلک پکې هم یادوه. چې کله دعا وغوښتله د ټول بني اسرائیل دپاره دعا وغوښتله الله تعالی د هغه دعا هم قبول کړه د هغه په حق کې الله جل شانه دعا قبول کړه د بهیل سړي دعا هم الله تعالی نه قبلوي. فکار دا چې مسلمان دی المسلم اخو المسلم مسلمان خو د مسلمان ورور دی دله دعاګانې غواړي په هر حالت کې انسان باندې هر څنګه وخت راځي تکلیفونه راځي تکلیفونه راولي څوک نه الله راولي تکلیفونه لرې کوي څوک نه الله یې لرې کوي خو انسان به دعاګانې کوي دعاګانې. یو ځل موسی علیه السلام یو سړی ولیدو چې ډېر زیات پریشان دی جاړي الله جل شانه ورته سوالونه کوي زارۍ کوي ډېر فچو باندې سر دی. موسی علیه السلام خپل رب ته وویل ای الله که چېرته ته ماته اجازت راکړې نو زه دغه بنده چې کوم حاجت دی چې زه دا پوره کړم ورله چې دې څه غواړي الله چې زه ورته ورکوم. الله جل شانه موسی علیه السلام ته وحی وکړله چې ای موسی ما ته خو د دغې بنده د ده نه زیات په تا باندې رحم راځي چې زه په دې بنده باندې زیات رحم وکړم. موسی علیه السلام ما ته زیات رحم راځي چې په دې بنده باندې رحم وکړم خو صرف دعا دې څه کوي دعا ماته کوي لاسونه یې ماته اوچت کړي دي خو دې خو ځان له دنیایي معاملات پکې کوي لاسونه یې اوچت کړي دي. الله ما وبخښي په زړه کې دلته کیسه یو خاص سوچ دی بل خاص سوچ دی. مفتي ضروري خان صاحب رحمت الله علیه موږ ته ویل وایي د مسلمان چې دی نو وایي ده سره استغفر الله کلمه شته دی نو په ده فاقه نه راځي ده باندې به چېرته هم څه داسې تکلیف نه راځي. وایي دی دعاګانې غواړي ده دعاګانې وایي زموږ دعاګانې ځکه نه قبلېږي. مفتي ضروري خان صاحب رحمت الله علیه هغه د خپل لاس په خپله داسې دواړه داسې کړل وایي دعاګانې ځکه چې موږ داسې ټسارې وباسو دعاګانې کوي الله دا وکړه نیولې وایي داسې به الله تعالی سره دعاګانې قبلېږي چې تاسو ټول بوټونه ټکارې وباسئ خو په صحیح سلامت راشه کښېنه په عاجزۍ کې راشه او الله جل شانه وغواړه الله تعالی به درکړي. نو دی ورته الله جل شانه فرمایي ای موسی علیه السلام ما ته زیات رحم راځي په دې بنده باندې خو دې دعا چې کوي نو دې زما نه صرف خوله یې خوځي خو نور په زړه کې دې زما نه نه غواړي دې نور څه سوچونه دي د په زړه کې. چې کوم سړی دعا غواړي نو پکار دا ده چې هغه صرف یو الله جل شانه هغه طرف ته سوچ وي چې بس دې الله پیدا کړی ما ایاک نعبد و ایاک نستعین بس دغه الله تعالی څه کوم عبادت وکړم دغه کې الله نه غواړم. ځکه یو صحابي د زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ یو منافق سړی هغه سره د روان دی یو شاړې ته لاړل چې کله یو شاړې ته لاړل نو د منافق د زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ ونیسو کمره کې دننه کو دواړه لاسو له تړل شروع کړل چې دې ماسو دغه صحابي ورته فرمایي دا ته څه کوې تا خو زه حلالوم وژنم دی قتلوم دی. زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ اوچت اواز باندې وی یا رحمان زما مدد وکړه یا رحمان زما مدد وکړه زما مدد وکړه او بهر اواز راغی بارونه چې دغه بنده مه قتلوه دې مه حلالوه چې کوم دا منافق او قاتل و چې زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ دپاره د قتل منصوبه یې کوله وژې
حلالوي. نو ده چې کله د اواز واورېد دی چاپېره ګوري چې اواز د کوم طرفه راغی، دا داسې اواز و لکه چې لرې ځای نه یو سړی اواز کوي، دی چاپېره ګوري. لږ ساعت بعد بیا چاړه راواغسته، دی ورته وایي څه کوې؟ تا حلالومه. دغه صحابي بیا اوچت اواز وایي یا رحمانه زما مدد وکړه، یا رحمانه زما مدد وکړه. دغه منافق هغه اواز راغی وایي دا بنده مه حلالوه. دی بیا چاپېره ګوري چې دا څوک دی، اواز کوم طرف راځي، خو دا اواز دغه ړومبي نه لږ اواز تېر شوی دی، لږ رانږدې شوی دی. نو دی ګوري چې دا اواز اوس ماته لږ رانږدې راغی، چاپېره ګوري څوک نشته، خو بیا هغه اواز یې پرېښود. په درېیم ځل باندې چاړه راواغېستله، زید بن حارث رضی الله تعالی عنه ته وایي تا زه اوس قتلومه. دی بیا وایي یا رحمانه زما مدد وکړه. په درېیم ځل یې چې وکتل نو په دروازه کې یو کس ولاړ دی، توره ورسره په لاس کې ده، توره ورسره په لاس کې ده، او دغه منافق ته وایي چې دغه سړی مه قتلوه، دا سړی دی قتلوه مه، ده ته هېڅ هم مه وایه. چې کله دغه منافق د دننه دی او دغه جبرائیل علیه السلام خو ده خو نه پېژندو، دغه بنده را مخکې شو، دغه منافق چې دی دی قتل کو، دی ختم کو. زید بن حارث رضی الله عنه ته فرمایي ته څوک یې؟ دغه زما ډېر امداد وکړو. هغه وایي نه جبرائیل، زه خو جبرائیل علیه السلام یم، الله تعالی راولېږلم، خو ډومبې اواز چې تا کو چې یا رحمان زما امداد وکړه، زما مدد وکړه. نو زه په سدرة المنتهی کې وم، زه د هغه ځای نه په تیزۍ را روان وم، د ځمکې اسمان ته راورسېدم. دا مونږ او تاسو په نظر وي دې اسمان ته رالم، وایي دوباره چې تا اواز وکړو چې یا رحمان زما مدد وکړه، وایي زه د اسمان نه ځمکې ته راغلم، وایي پر هغه ځای نه ما اواز وکړو چې دا بنده مه حلالوه. وایي درېیم اواز چې تا کوم نو زه دومره په تیزۍ را روان چې دیګه ستا اواز به څو ختمېده زه به ځای ته رسېدلم. تا چې درېیم اواز وکړو نو ځای ته راورسېدلم. وایي تا دعا کوله، الله تعالی څه کړه؟ قبلوله، زه یې راولېږلم ته چې لاړ شه، دا زما بنده دی او دی په داسې مصیبت کې راګیر دی، نو لاړ شه او دې څه وکړه؟ دی خلاص کړه. چې کله سړی دعا کوي په صحیح طریقې سره کوي، الله تعالی چېرته هم دی او بني آدم د مسلمان دعا چېرته نه رد کوي. د بادشاهانو کې یو بادشاه تېر شوی دی، یو فقیر سړی و، یو فقیر هغه باندې ډېر زیات غوسه شو، نو دی ونیسو، دی په جیل کې واچو، او په جیل کې یوازې اچول نه، په جیلیانو حکم یې وکړو چې دی به یو څو ورځې لپاره دلته کې بند وي، خو دله به څه ورکوی نه، د خوراک انتظام به یې نه کوی، بستره به له خپلې نه ورکوی، مطلب تکلیف کې به دی وي، دته به د راحت سکون څیز نه ورکوی چې دته راحت او سکون میلاو شي. نو دغه فقیر به چې دی به دننه دی جیل ته کو، چې دی به کتلل دی فقیر ته مخې ته به میوې پرتې وي، خوراکونه پراته وو، دی به حیران شو چې دروازه بند دي، میوې کوم طرف نه راځي. بادشاه ته پته ولګېده، بادشاه راغلی دا میوې دته څوک ږدي مخې ته پرتې، هر یو کس قسم کوي، قسم د بادشاه موږ ته پته نشته دی، موږ نه یو خبرې دا دلته څوک راوړی دی، او نه خو موږ څوک لیدلی نه خو چوکیدار په دې ګېټ باندې ناست و چې دی چېرته ونوځي، نه موږ څوک نه دی لیدلی، دا دلته څوک راوړي. وخت پکې تېرېدو، ته نه تپوس دی یو شپه داسې ټایم باندې دی الله تعالی نه سوال کړي، الله زه هم ستا بنده یم او زه دې په دغه ځای کې رابند کړی یم، هېڅ ګناه هم نشته دی، او ای الله ته زما څه مالک یې، ته خو ما له رزق هسې هم راکوې، ته په دې بنده دروازو کې دغه بنده دیوالونو نه دننه، دغه دروازې نه دننه کړکۍ هر څه بند دي، ته ما له د روزۍ بندوبست کولی شې، نو ای الله ته خو ما د دې ځای نه ایستلی هم شي. د دعا کې الله چې ته دومره کول، دومره قادر ساتي چې ته د دیوالونه بند دیوالونه دي، بند دروازه ده، ما ته رزق راکوې، میوې راکوې، هر څه فراخه دي راته خوراک، نو الله ته خو داسې هم کولی شي دا دروازه کولاولی هم شي د ځان له ځمه. په دې دا دعا کوي چې کله دعا وکړله نو دغه دروازه چې کومه وه نو ټاله یې ماته شوله په خپله باندې، دی لاړ کور ته لاړو، چې کله خلکو ته پته ولګېده دننه کمره کې څوک نشته دی، بادشاه یې وکتل، وایي دا ولې د چا پرانستو؟ وایي راځئ چې لاړ شو ولې هلته کې
چې کله لاړل تپوس یې وکړو وایي دا راته ووایه چې دغه خوراک دله چا درکو وایي اوس خو هسې هم ته د جیل نه راغلی وایي دا خوراک دله چا درکو دویمه دا چې دا ټاله درته چا کولاو کړه کولاونه دغه ماته شوې ده دی وایي ماته زما الله کولاو کړې ماته زما الله دا دروازه کولاو کړې ده هغې څو دعاګانې به یې کولې خو هغوی به یقین په الله به یقین ساتو موږ دعاګانې کوو خو لیکن په زړه کې نشته دی دغه وایي په زړه مې یو جانان زیږي څه درمه نه دی چې غوبل پې وتړمه په زړه مې د نبي علیه السلام په عشق کې ویلي دي په زړه مې یو جانان زیږي او څه درمه نه دی چې غوبل پې وتړمه الله جل شانه دې په عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین